دنیا دا د عمل ځای ده او آخرت دا د جزا ځای ده. که مونږ چیرته په دنیا کې نیک اعمال وکړو نو مونږ ته به د دې نیک اعمالو بدله د قیامت په ورځ راکول کیږي، او که چیرته په مونږ کې څوک یو بد اعمالو کې ګناهونه وکړي د دې بدو اعمالو او د ګناهو چې کومه سزا ده دا به په آخرت کې ورکول کیږي. او دنیا دا دارالفنا ده او آخرت چې کومه ده دا دارالبقا ده. دنیا کې چې مونږ تاسو څومره یو دا به یو ورځ داسې راځي چې مونږ تاسو به ټول ختم کیږو، او آخرت چې کومه ده دا کله هم ختم کوونکی نه ده. او دنیا دا دارالغرور د تکبر د غرور والځای ده، او آخرت چې کومه ده دا د خوشۍ والځای ده. مونږ تاسې په دې دنیا کې مسافر یو، که مونږ د خوشۍ په حالت کې یو بیا هم مسافر یو، او که مونږ د غم په حالت کې یو بیا هم مسافر یو. که مونږ چیرته په دې دنیا کې د صحت په حالت کې یو مونږ بیا هم مسافر یو، او که چیرته مونږ د بیماری په حالت کې یو مونږ بیا هم مسافر یو. که چیرته مونږ په دنیا کې په یو کار باندې مشغول یو، په یو کار باندې مصروف یو، مونږ بیا هم په سفر کې یو. که چیرته مونږ فارغ ناست یو هیڅ کار مو نه بیا هم مونږ مسافر یو. مونږ که د دې دنیا سفر محسوسوو او که نه محسوسوو په دواړو صورتونو کې مونږ بیا هم د دې دنیا په دې دنیا کې مسافر یو. نو مونږ چې کله د دې دنیا نه ولاړ شو مونږ تاسو ته مرګ راشي، بیا په هغه وخت کې مونږ د سفر د خپل اختتام ته ورسېدو. یو انسان که د دې دنیا نه ولاړ شي هغه یو طبیعي فطرتي غم انسان ته خامخا وي، خو بیا هم په دې غم کې د حد نه تجاوز کول دا بالکل نامناسبه خبره ده. که یو انسان خپل ژوند تیروي په دې دنیا کې د دې لپاره چې زه به مخته مړ کېږم نو دا انسان کامیابېدلی شي، او که څوک ژوند د دې لپاره تیروي چې زه مستقل همیشه دپاره به زه ژوندی یم نو دا انسان کله هم نشي کامیابېدلی. ژوند هلته خوند کوي چې کله یو انسان په دنیا کې ژوند تیروي د مرګ دپاره، او که چا په ذهن کې د مرګ سوچ هم نه وي خیال هم نه وي نو دا انسان په دنیا کې به خوشحال وي، په آخرت کې په دغه انسان باندې تنګي او پریشانی راځي. که په دنیا کې هم څوک نیک اعمال وکړي نو د نیک اعمالو اجر او ثواب به د قیامت په ورځ باندې ته ملاويږي، او که څوک په دنیا کې غلط کارونه وکړي د ګناهو کارونه وکړي نو د دې سزا د به د قیامت په ورځ ورته ملاويږي. انسان چې په دنیا کې څه کوي دا د دې ثواب د ته ملاويږي چې کله دا انسان د دې دنیا نه ولاړ شي د ټول اعمال چې کوم دي د په دغه ځای باندې ودرېږي. ها البته د الله نبی دا یو ارشاد فرمایلی ده و اذا مات الانسان انقطع عمله. که یو انسان مړ شي د اعمالو دروازه چې کومه ده دا بند شي، د په دې نه بعد وس نور اعمال نشي کولی. چې څومره اعمال یې کړي بس هغه د نیکو اعمالو اجر به ورته ملاویږي او د غلطو کارو سزا به ورته ملاویږي. خو درې داسې شیزونه دي چې د هغو ثواب او د هغو اجر به دته په مرګ نه بعد هم ملاویږي. اول صدقه جاریه، یو انسان که په دنیا کې په ژوند کې صدقه وکړي، هغه که جومات جوړ کړي یا مدرسه جوړه کړي یا د غریب امداد وکړي یا په عالم او په طالب باندې خرج کړي چې هغه علم حاصل کړي نو دا صدقه د دې ثواب دته په مرګ نه بعد هم ملاویږي. دای که وس یو مدرسه جوړه کړي په دې مدرسه کې څوک سبق وایي علم حاصلوي، د علم حاصلولو ول د دې ثواب هم د انسان ته رسیږي، او که څوک په جماعت کې لمونځ کوي د دغه لمانځه ثواب هم ورته رسیږي. او که داسې په چا باندې دی خرچه وکړي د یوه طالب او د یوه عالم دی امداد وکړي هغه ته پیسې ورکړي په علم حاصلولو کې د مدد وکړي نو دا علم چې څومره مخته ځي خلکو ته منتقلیږي په هغه ټولو کارونو کې به د انسان ثوابي.
او بل خبره وای او ولد صالح يدعو له، او داسې نیک بچی چې هغه د پریخي وي چې هغه د ته په مرګ نه بعد دعا کوي. دا هم یو داسې شی ده که کوم بچی نیک وي او د پلار ته دعا وکړي نو د دې ثواب هم د هغه والد محترم ته رسیږي. د دې تعلق د بچی د تربیت سره ده. که د یو بچی په صحیح طریقه سره تربیت وکړي، هغه بچی ته لمونځ ورزده کړي، هغه بچی ته په سنت طریقه باندې د ژوند تیرولو والا طریقه ورزده کړي، او داسې چې کوم کس ته بچی هغه د بدو کارونه وساتي نو کله چې دی وفات شي په هغه نه بعد به دا بچی د خپل پلار لپاره دعاګانې کوي. او که چیرته یو پلار د خپل بچی تربیت په صحیح طریقه سره نه وکړي، نن سبا خلک دې ته هم تربیت وایي چې یو بچی ته خپل کاروبار سیخ کی، کاروبار سیخول، مالی تجارت کول یا بل شي کول، دا تربیت نه وایي. اصل تربیت دا د آخرت د تیاری لپاره چې کوم د تیاری ورته وکړي بیا هغه ته تربیت وایي. د مدرسې ته ګډ کی، تعلیم په حاصل کی، لمونځ زده کی، روزې ونیسي، نیک اعمالو ترغیب ورکړي، نیک کارونه زده کی، بیا په هغه نه بعد د خپل بچی حق ادا کو. بچی به هم کله چې نیک وي او د په ذهن کې به خپل والد صاحب راځي او خپل والد محترم ته به د دعاګانې کوي. او که یو بچی علم نه کی حاصل، نیک اعمال نه وکړي، دته د اسلام پته هم نه وي، نو دا چې کله لوی شي د خپل والد ته دعا څرنګه کوي، بلکې دا به داسې په فحش او په غلطو لارو باندې روان وي چې د هغو ګناهونو چې کوم نحوست دی دا به د هغه پلار ته رسیږي. نو د دې تعلق دا د صحیح تربیت سره ده. او درمه خبره وعلم ينتفع به، داسې کس چې هغه علم کړی وي او علم د خلکو ته پریښوي او خلکو ته منتقل کړی وي. یو کس که علم حاصل کی صرف د ذات لپاره دی په احکاماتو باندې عمل کوي او د شریعت مطابق د خپل زندگی ټیک کړی وي او خپل ژوند د صحیح طریقې مطابق تیروي، نو دا انسان علم دا صرف دته فائدہ رسوي. او کچیرته یو داسې کس وي چې هغه علم حاصل کی، هغه داسې د شریعت مطابق ژوند تیرول دا هنځ کی او دا علم دا نور خلکو ته منتقل کی، خلکو ته دا علم وخی، نو کله چې دا انسان د دې دنیا نه ولاړ شي دا علم به هم دته فائدہ ورسوي، د دې ثواب هم د انسان ته ورسیږي. نو اساس شي چې کومه دا د مرګ تیاری ده چې یو انسان دا کوم په دنیا کې عمل وکي، دا صرف دا عمل دا بده ته پکار ورځي. بس درې شیزونه داسې دي چې هغه په مرګ نه بعد به هم دته دا فائدہ ورسوي. اول دا چې یو د صدقه وکي او داسې نیک بچی چې د په دنیا کې پرېښی وي چې هغه دته دعا وکي، او درم دا چې د علم خلکو ته منتقل کړی وي، نو په دې وجه به د دې ثواب هم د انسان ته رسیږي.